کله مونږه د یا رسول الله صلی الله علیه وسلم आवाज کو ناره وایو دا الفاظ وایو ما ته د شرک نسبت کیږي خو چې کله ز ستاسو د مشرانو ستاسو د اسلافو ستاسو د استادانو په کتابونو کې وخم چې هغه یا محمد هم لیکلی یا رسول الله هم لیکلی دي بیا آیا التبم تاغیت د شرک او د مشرک نسبت کې اولادی سبحان الله ماشاء الله تبارک الله نعره رسالت یا رسول الله ګور شرک پکې مو کی سی چلے لک کله مونږه د یا رسول الله صلی الله علیه وسلم आवाज کو ناره وایو دا الفاظ وایو ما ته د شرک نسبت کیږي خو چې کله ز ستاسو د مشرانو ستاسو د اسلافو ستاسو د استادانو په کتابونو کې وخم چې هغه یا محمد هم لیکلی یا رسول الله هم لیکلی دي بیا آیا التبم تاغیت د شرک او د مشرک نسبت کې لکه ما سره پلاس کې جلاء الافهام د ابن قیم جوزی 691 هجری کې دی د وصال شوی دی المکتبۃ الحقانیہ والا چاپ کړی دی او په 377 باندې دی یو واقعه را نقل کړي چې په بغداد شریف کې په مدینه منوره کې نه په بغداد شریف کې یو محدث دی د دنوم دی ابو بکر ابن مجاهد دو درس د رسول الله علیه السلام د حدیث کولو دغه دوران کې ابو بکر شبلی رحمت الله علیه د دربار تراغه د خپل درس پرې خودو فقام الیه ابو بکر ابن مجاهد دی ابو بکر شبلی ته ودرېدو فعانقه ورسره غاړه ملوکا وقبل بین عینیه او به پتندی باندې خپل کو خپل شاگردان او خپل تلامذه ابو بکر ابن مجاهد ته عرض کړي چې استاد محترم تاسو خو درس پرې خودو او ابو بکر شبلی مو پتندی باندې خپل کو په دې تمام بغداد کې خود ته خلق مجنون او لیونی وي استاد ته ما بیګا د دوانو جانو سردار آقا نامدار په خوب کې ولیدلو چې ابو بکر شبلی پتندی باندې خپل کړو د دنه تپوس کو چې دې کم داسې عمل کوي چې رسول الله مبارک دې پتندی باندې خپل کو داغه نه چې تپوس کو هغه ورته زما خو نور داسې اعمال نشته خو یو عمل مشته دی عمل دی عمل دا دی چې کله ز فرض منز حکم بیا د فرض من نه پس ز درې کرته درود شریف ویم او هغه درود شریف هم په 377 صفحه باندې ابن قیم جوزی را نقل کړي چې دا غیر مقلدین ته مسلم دي دا صاحب اغیار ته مسلم دي دا صاحب د لیکلي هغه درود شریف دادی صلی الله علیک یا محمد صلی الله علیک یا محمد صلی الله علیک یا محمد ويقول 3 مرات درې کرته دا درود شریف ویم دا درود حضور مبارک تا دومره محبوب دی چې د دې د درود شریف په برکت باندې رب ذوالجلال ما ته هر شپه د دوانو جانو سردار د آقا نامدار دیدار را نصیب کړي نو ګورئ چې کله ستاسو اکابرینو ستاسو استادانو ستاسو د اسلاف په کتابونو کې د یا رسول الله اثبات شته دی د یا محمد اثبات شته دی دا نه چې دی په مدینه منوره کې ویلو دی په بغداد شریف کې ویلو چې هغه چې د مدینه منورې او د بغداد شریف ترمنځ ډیر مسافت دی ډیره فاصله ده هلته د شرک پتو نشته زه چې کله ویم بیا ماته ولې د شرک نسبت کیږي رب ذوالجلال دې مونږ او تاسو د اسلافو د صلحاو د نیکانو په نقش قدم باندې د تلو توفیق را نصیب کی او رب ذوالجلال دې مونږ او تاسو ټولو ته په دین متین باندې د پوی او بیا پورا د عمل قول توفیق را نصیب کی